یو لغو عمل کو چپ شا اپل شا دی پل شا دل تکینا فقد لغا. نبی علیہ السلام فرمائی علماء د لغا یو ترجمه دا کی چې دا لغو کارو کو دای خو نکړل چې دای وکړل. دیمه ترجمه دا د چې د ټول د جمعې ثواب ځان له لغو خبره ختم چې صرف دای قدر وی اپل شا دی پل شا مخ کې کینا او یاد چا د سټ ته پاس سره وړي دو دل تکینا او دل تکینا الته امام خطبه وای فقد لغا د جمعې هغه ټول فضیلت چې دی هغه لغو کو هغه پوت خبره ختم. دومره لوی اهمیت د جمعې منځ لري د جمعې ورځ لري. حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې ورځ راشي ملائک د جمعات په دروازه ودري. د جمعې په ورځ د جمعات په دروازه باندې ملائک ولاړ وي. ډیر خوش قسمت سړی چې ړومبې جمعات ته رادننه شي. ړومبې جمعات ته رادننه ملائک ناسې علی باب المسجد د جمعات په دروازه باندې ملائک ولاړ وي. ړومبې سړی رادنده شي. حدیث مبارک کې راځي دل دومره اجر اولی کی لکه د چې یو وخ د الله په لار کې قرباني کو. دومره لوی اجر دا کې د جمعې په ورځ یو سړی ړومبې مسجد ته راغی وختي راغی فرشتو سره کتاب لاس کې دی او علی باب المسجد د جمعات په دروازه باندې ولاړي نو دی سړی له دومره اجر اولی کې لکه د چې یو وخ د الله په لار کې قرباني کو. بیا بل کس راشي چې بل راشي نه هغه له دومره اجر اولی کی لکه د چې یوه غوا د الله په لار کې قرباني کړله. ځکه دی لږ لیټ راغی. ړومبي دپاره د اوښ قرباني ده او بیا چې لږ ټیم پس پسې څوک راځي نه د هغې دپاره د غوا قرباني. بیا چې د هغې نه پس خلک شروع شي نو د هغې دپاره اجر اولی کی لکه یو ښکرور ګډ چې دی د الله په لار کې قرباني کی. فرشتہ ورله دومره اجر اولی. سلورم کس چې رادنده شي په سلورم شب کې هغه له دومره اجر اولی کی لکه دی چې یوه چرګه د الله په لار کې خیراتي ورکي. او بیا چې په بل شب کې پنځم شب کې خلق رادنده کیږي نو دومره اجر ورله لیکي لکه د چې د چرګ